و د حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اهل بیت چې چا خیال ساتلی دی الله تعالی ویله ایمان ورکړی دی مخکې کافر و خو د اهل بیت و د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د اولاد چې تعظیم و عزت کړی دی کافر و خو د تعظیم و د عزت د وجې نه خدای پاک ویله ایمان هم ورکړلو و الله تعالی ویله په جنت کې محل هم جوړ کړلو حضرین کرام په بلخ کې یو علاقه ده بلخ دلته یو سید اوسېدلو سید و سید اوسېدلو ته تیریږي هغه سید هغه مشر هغه باندې وخت نیټه برابره شوله وفات شولو پس د وفات نه دغه ښځه او دغه لورانې د بلخ نه لاړې سمرقند له یې کډه یوړله بلخ نه لاړې سمرقند له یې کډه یوړله بازار له چې څنګه ننوتل خلکو نه پناه غواړي چې موږ خو مسافر یو بل علاقې نه راغلي یو موږ له پناه راکو هسې ډېر خلک راجمع دي چې پوښتنه یې وکړله چې دا بوډا څوک دی د دومره خلک چې دته راجمع دي ډېر خلک راجمع وو یو بوډا پوخ عمره انسان و ایخته خلک راجمع وو دته نه پوښتنه کوي چې دا بوډا څوک دی د خلکو نه پوښتنه کوي چې دا بوډا دغه علاقې رئیس دی مالدار انسان دی نو دغه ورته وویل چې ما خو سره لږه میلاو کا دغه د حضور علیه الصلوۃ والسلام مبارک المسیح مبارک یې ویله بوتله چې ته کیوې چې ای بادشاه ای رئیسه دغه علاقې زه سیده یم او کونډه یم د پیغلې لوڼه یې را سره ماله چې ته پناه پر ځای راکه کور راله راکه نو ډېره قیمتي خبره ده ډېره د نکتې خبره ده او ډېره د ذهن نشین کېدلو خبره ده دی ورته یی تا سره څه ثبوت شته چې ته سیده یې څه ثبوت او دلیل سره شته څوک ګواهی سره شته چې تا باندې ګواهي وکړي چې یې دا بلکل سیده ده نو دی ورته یی چې نه ما سره خو هېڅوک هم نشته په ګواهۍ کې زه خو د بلخ علاقې نه راغلی یم مسافره یم دا بچي را سره یې لورانې را سره یې چې ته پناه راله راکه ورته کې چې ته ګواهۍ سره نشته او مدد نشم کولی زه لاړه شه ویې لګله دغه سیده د خپلې لورانې وسره روانې په بازار کې یو بل کس ویني هغه نه هم خلک ډېر چاپېره راته ودي هغه ته یې چې زه سیده یم زه حضور علیہ السلام په اولاد کې راسم مالا د کور د پاره لږ سکون د پاره ځای راکا ما خاوند وفات شوی زه کونډه یم د یتیمانې وي د بغیر د ثبوت نه بغیر د ګواه نه ته خپلو کسانو ته یې کي چې دله پاس هلته یو لا کور ویله ویر کو چې ده پکې خپل وخت تیر کي ځای یې ویله ویر کړلو کور یې ویله ویر کړلو ټیم تیریږي لګیا دی هغه رئیس چې هغه له مخکې وې راغلی وه هغه هم په دغه شپه باندې اوده شولو په خوب کې قیامت دی خدای پاک ته په موږ تاسو باندې قیامت سختي اسانې کړی کي ځکه چې ډېره سخته ورځ ده نو قیامت برپا دی قیامت شولو او پیدا کې دا بیا یو جنت ویني خوب دی خوب کې هر قسمه حالات راځي اول قیامت دی بیا هغه نه پسه جنت ویني په جنت کې یو عالیشان محل ویني او اسره حضور علیہ السلام هم ولاړ دی دی مبارک هم ولاړ دی دی ویله ویراغلو نبی علیہ السلام له نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دغه محل چا دی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا مسلمانانو دی مسلمان محل دی دا بادشاه دی چې زه هم مسلمان یم د محل ما دی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې په خپله مسلمانې باندې ګواه راوړه مله سرټیفیکیټ چې زه مسلمان یم ګواه راوله چې تا په مسلمانۍ باندې څوک ګواهي وکړي نو رئیس ورته یی یا بادشاه ورته یی چې دا خو روز محشر ده نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تاله سبایي ما لور تا ته وویل چې زه سیده یم زه حضور علیہ السلام په اولاده کې راسم ما مرسته او مدد وکړه تا ته نه په ګواهانو وغوښتل تم هم په خپله مسلمانۍ باندې سرټیفیکیټ راکوي بیا وې د محلې ته کېږي
بچه سبایی خورا ویخ شولو حالات بدلو ځنې خوب اسی وي چې انسان اسې وړه چوي مکمل حالات ولا بدل کی سبایی چې خپلو کسانو ته یې چې هغه سیدان رایات کو حضور علیه السلام اولاد والا کم زنانه رایات کو چې چیرته دي چې معلومات یې وکړل هغه ادویم کس چې کوم وسه ملاو شو هغه مجوسی سره چې کله ملاقات وشولو وته کې چې تعالی حضور علیه السلام اولادار غلی را زنانه وی تاویل پناه ور کړی دا امال راکا 1000 دینار ارکوم او مالا هغه خپل ولمانه واپس راکا دغه مجوسی وی ته یی چې ته خو 1000 دینار خای کنا چې ټوله بدشایر لرا کې ټوله بدشاین نو بیا ولم دغه ولمانه تعالی زیر نکم وته کی چې سلام دی وته کی چې ویګا تا په خوب کې چې کم محل دلای هغه محل د ما دی هغه محل د ما دی حضور علیه السلام برک په خوب کې مال راغلی و تا چې کم د محل پختنه کوله هغه محل حضور علیه السلام برک مال راکړی او زه مسلمان شویم یم ما غونډه کومبا د ما غونډ خاندان مسلمان شوی دی د ټول برکت دغه ټول شرف دا ټول مقام دا ټول مرتبه چې ته ملاو شولا د حضور علیه السلام مبارک د اولاد د عزت او د ادب د وجنه ته ملاو شولا